سلامونه امید کوم چې تاسو ټول بخیر ټیک ټاک وئ. مونږ خپل هم ښه یو، اخترونه هم تیر شو، خوندونه هم تیر شو، او مکه زموږ روټین شروع شو. دلته کې لا ټول اوده دي، څوک هم نه دي پاڅېدلي، خاموشي ده. او زه پاڅېدلې یم. بلا ګرځي. بلا ولې ګرځي؟ چې بلا ګوري چې څه وشو څه نه وشو. کشرخان اوده دی، خپل بیډروم یې پرېښی دی، اودې ځي کې اوده شوی دی چې بس څه به ورته وایو، دا اوده دی. لا زه به لږه بره لاړه شم، بره مې کپړې شلینګ کړي دي. بېګا داسې ښکلی باران وشو که نه چې ټوله شپه لګیا و. دومره زیات باران و، اوس داسې ښایسته نور راوختو که نه چې خوند یې وکړو. زه خپله سهار راپاڅېدم، نو فسټ خو مې دا کپړې شلینګ کړې وې، دا مې ځان له پپړې واچولې نه ګنټه خو شوه. زما تقریبا زه 10 بجې نه پاڅېدلی یم، اوس دا دی تقریبا د غرمې ټایم خو شو نوره وچې شوې. اوس زه هم یو 2 جوړې نورې شلینګ کوم چې ورسره یې سلایانو له ورکوو. به ښه خو موسم ډېر ښکلی، ډېر صفا دی. او زما خو همدغه کهاني ده، بره او بره نه بیا لاندې. او پرون شپې واک ته ووتو، نو دومره تیز باران شو که نه چې دا سینډلې منډلې داسې خوشتي پوشتې شوې، لوندې پوندې شوې. او ځنه کپړې چې دي پرون دغه شوي دي، مینځلې شوي دي، هغه هم دلته کې واچولې چې اوس وچې شي. دا یو ډېر ښه سهولت موږ راکوي، ښکلی پیکیج راکوي. دا یو تار لکه ضرورت خو ډېر نه پرېوځي، خو کله کله ضرورت پرېوځي که نه، نو ډېر ښه پیکیج موږ راکوي. بس اوس چې د صفایانې به هم شروع شي د کور، ورسره به کارونه هم شروع شي. ځان له مې کپړې استري کړې چې زه راپاڅېدم، ما ځان فرېش کړه. نو دا استري نه وې، نو ما ویل چې کومې کپړې چې استري نه وي بس پرېږدی مه یې اچوه. همدغسې مې پرېښوې او سیم کلر مې واچولو. خو خیر کلر که سیم دی، ډیزاین ډفرنټ دی او دا لون دی. او د دې د کور کپړې چې هغه که استري نه شي وایي غم به یې نه کوو، مونږ همدغه شانتي یو، خالي کار چلو. اوس به 50,000 چای باندې کړمه. ځان له مې چای پخ کړې وه، په څه کې مې پخ کړې وه په کټوري کې مې پخ کړې وه، ځان له مې وختي سره اوس کله مې ځه خپل غم وکړه، نور به خپل کارونه کوي. او اوس به لګیا شم ته څه نه څه ناشته جوړه کړم. خو مونږ کره ډېر خلک لیټ پاسي، لا چوټیانې وایي که نه، یو قسم کې لا چوټیانې دي. او شپې ما پخ کړی مټر، نری وریجې او چرګې غوښې کې، نو دا پاتې دي. او پته نشته، زه نه پوهېږم چې زه ولې دومره ډېر دغه پخومه روجې، یا مې خوښې دي دا وجه به وي، او یا پته نشته چې څه چل دی. داسې مې بله ورځ روجې پخ کړې وې که نه، پرون خو همدا پخ کړې وې، هغې نه لا بله ورځ وه. نو اوس هغه فریج کې پرتې هم دي، هغې سره پوهېږم هم نه چې زه لکه څه وکړم. دغه هغه انټي چې ده هغه خان هم په چوټۍ شوې ده راته، انټي خان هم چوټیانې کوي، پټېږي، کار ته نه راځي. وایي د زوی مې واده دی. وایم زوی خو واده چې د هر چا خو نظام خو به چلې. نو دا ما شینې مې وکړې روجې پخ کړې، نو هسې خو چې داسې څه دغه شي که نه زیاتې شي، نو زه لفافه کې واچوم، بیا انټي یوسي. لکه دا مونږ دې کې لاس نه والي، دا پکې پیازو تړکه ده، پیاز سره کې. او دې نه په هغه شپه باندې ما ګاونډیانو ته مو لېږلې، ما ملګرې ته مې یوسلې، په واک باندې روانه وم، او په هغې کې دا دونه پاتې دي. خو بس نن چې دی که نه، پرون ما ورځې وې چې څوک به یې وخوري که نه، بیا پرون ورځې چا ونه خوړې. خو بس اوس به دا شي ردي، لکه چې څه پې وکړو. دلته دغه کې ګوانډګیرت کې مې څوک همداسې نشته که نه، لکه هغه سي ماشومان ملګري ډېر یې او هغې ته یې ولېږئ، نو هغه هم څوک نشته. نو خیر اوهو لایټ ته وګورې، ودرېدو وشرمېدو. نو دا راپورې څه وی ټیچکې ای تورې بدرنګې خیننې. زه به دلته دا ناشتې جوړ کړم. وایي ته هم دلته راغلی، تا خو د ټلیفون بغیر بیخي ګزاره نه کېږي کنجن څنیه. نو نن به زه تاسو سره خپل ویلوګ کې چې څه کوم هغه کارونه به سره شیر کوم. پی ختم و، پی مې وکړو، مایل میل پیک به وي، خو میل پیک هم دې چای جوړه کړې ده. دا دومره ښه پی دي که نه چې ما له دومره فایده راکوي که نه، چې اوچ پی لکه اکثر خوند پرېږدي که نه، خو دا یو نه پرېږدي چې وکړي. او دا مونږ کره 1-2 کسه دي دا تور چای څکي، خو یو کس له اوس پې ناشته جوړم نو چې راپاسي بیا به ګورو. او دلته مې دا ډبې ولیدو، ما چې زه تاسو ته دا وښیم. دا یو ډبې چې دی که نه، دا پرون
چې به ذاته تلې ما دا راواغستو نوې ډبې لکه زما خو دا اوچې مسالې چې دي کړې مسالې ژوندۍ مسالې دا ډېرې زیاتې نو دې ته ماته دا ته دومره ښایسته دومره پایداره ډبې دی که نه د دې د پلاستیک دغه نه به هم تاسو ته پته لګي دا دومره نرم دی که نه سافټ چې ډېر زیات ښکلې ډبې دی که نه دا یې ډکن شګوره او ورسره چې دا وخت پخوانۍ ډبې و زما که نه دا ما د راز نه راوښتی دومره فضول دی که نه دومره چې کله دا رالو که نه ما ویل چې به ته وجاړم که وخاندم د دې دا نه دي دا دومره نري دي که نه چې که اوس مې وله زور ورکړو که نه لاس کې نو دا کیدای شي چې مات شي خو بیا هغه مونږ کره چې دی دا خبره خاص مشهور چې یو شی نه ماتېږي یو شی نه زړېږي مونږ کره دا خبره زما مشرې خور ما ته دې ځل ته مو کړه وایي ستا په کور کې بیډشیټونه چې دي دا ولې نه زړېږي ما ویل به ځا نه زړېږي زه څوک وایم دا نه چې مونږ یې وینځو نه دومره زیات مونږ وینځو که نه وایي دغه شانتې زه ستا چپلو ته وګورم ستا سینډلو ته وګورم دا ما ته بس دا مونږ نه زړېږي اوس دا ردي شو که نه دا به ردي کومه لرې کوم پرې نه دا دلته نه هغه پرون ما مسالې دې کې واچولې او یو مې دې دغه ته خیال دی دې ته چې دا بدل کړم خو ګورو به چې څه کېږي او څه نه کېږي هلته خو وایي د الله پاک دا شو کورونه چا پوره کړي دي کورونه هم پوره کېږي نه کورونه پوره کېږي او نه به پوره شي دا مسالو ډبو پورې دې ما ته خبره رایاده شوه زما اوښې و الله دې وبخي اوس وفات شوی دی هغه به راته ویل وایي سم د حکیم دوکان دی وباسلی دی ما ته دا حکیم دوکان چې نه ویم هسې کېږي نه چې د یو کس ناشته هم پکې جوړه شي وایم چې یو کس هم چې پکې کم شي دا ښه ده یو پکې بل مې ولیدو چې هغه هم راپاسته هغه له به هم ناشته جوړه کړو ورسره دا پکې سرې روټۍ غواړي د غنمو او هسې مونږ چې دی ناشته کې پراټې د سپینې اوړو پخوو زما مشره خور راغلې وه هغې به مې ویل وي د سرو اوړو روټۍ د سرو اوړو روټۍ مې پکار ده ما وی ښه ناشته کې مونږ کره اکثر لکه د غرمې سیسټم کم وي د ناشتې ډېرې د ناشتې غرمې ته ورسېږي نو دې وجې نه او چې څوک تلي لکه که یونیورسټي ته لاړ شي که سکول ته لاړ شي نو هغه بیا را واپس هم شي هغې چې دی بعد ځان له څه واخلي مارنینګ کې وختي لکه سره 7-8 بجې چې کم کس کور نه ځي یا بغیر ناشتې نه به ځي بیا چې را واپس شي دې ټایم کې بیا د هغې د غرمې روټۍ یو ناشته یي بار به ځان له څه وخوري او که نه بیا به سهار ټایم کې ځان له برېډ او انډه ګرم کړي دا مونږ کره سیسټم دی ورسره انډې فرای کوه ورسره کار کوه دا یو نمونه پکې وي چې برېډ مې پکار دی پراټه نه خورم نیم دا مړې پراټې چې زه پخې کړم په دې به څه کوم پهله یې خوري نه ایمان لیټ ټایم کې چې دی ځان ته کویټه هوټل نه پراټه مراټه خوړلې وه یاره نو زما ګناه وه چې تا خوړلې وه یو ساله دغه جوړ کړه سینډویچ راله جوړ کړه ما اوکې سینډویچ به جوړ کړو نو په دې یو به ورته ولګوو اوس مایونیز ښه موږ کره جیم چې دی څوک خاص په ډبل روټۍ باندې نه خوري که څه خوږ شي ته زړه وشي خو او به یې خوري او که نه یې خوري زه ورته په دې باندې مایونیز ولګوو دا به د یو هغه ناشته شي نوره چای مې باندې کړه دا درېیمه چای شفټ جوړېږي لګیا دی مونږ که دا د ناشتې هلي نو چې دا ناشتې هلي او په 2 غنټو کې ناشتې رسېږي نو خاص به بیا د غرمې روټۍ څوک وخوري نه به خوري بیا دا شو درته پخې دغه ګیس نه پارېږي نو ځکه زه کوزوم एकदम دا کار مې سره لګولي حلوا انډه او بس تیزه دیګه هم ورجې پخ کړې وي او سالن پاتې وو ما دغه جوړ کړی وو مټر اور چکن که نه یو کس ته نو هغې کې تقریبا نیم پاتې وو خو هغه نیم چې دی بیا شپې کې چا خوړلی وو مونږ شپې پیریان ګرځي داسې پیریان ګرځي که نه چې څه به ترې نه پاتې نه شي او که چا خپل شی کېښو که دا پیریان نه به شی هم نه شي پاتې بیا وخوړی شي شب په دې د پاسه ټول ولګوه او بیا
اوس وزولو خولن ندر دي سم اوه تا له پخکړو چې आवाज نه کړې وي نو درې کولا کنه ها دوه تکړه دی ګرځي نه در دي کنه په کولا نه مړه موږ چې تر راځي په خوله خره چې تاسو را په خول کوي ختم کړی دي نور نه مړه ختم نه دی پکې لاندې پکې نه پټ شوی دی ها ته څه وای چیرې راکا راځه چې ما ختمه چې په اوسې خشوي دا یا نور په خشوي نه اور په خښوي او لګه دل ګرمه به کم کنه صبر وکړه ملب تر صبر دا نه تمره خپوي سپینه ځان نه کوم اته دلته واړو او دا دومره دی وی خدای نو وبم نه خوري لګي بس ځان د دومره خپويږي دا مونږ باندې داس کې والله خو ځان لا پخوم ځان له مسکې دا کپ می هغه د پروت گواہی ورکړي دا نور 2-3 کسانو له جوړوم 2 کسانو له دا جوړوم در کوم نه در کومه راځه مې 2 بجې کوم نه اوس هم نه پاسي ام مخته دی وګورم په ظلم مشرکی کی چې ناشته کوي نو ګرمي ته به نه خبر ته سکے بیا زه خدا سره وای ما له هلکا پوکا خوراک راکا او د غرمې 2 بجې مې نه پاسو په زور مې نه پاسو چې اوس په 3 بجې ټیوشن ته ځي په تکړه شه دې خدای خوف اتوار پرون چټی نه درکې په هغه دې زیرو سره دې تاسو خدای دې تاسو الله ماستر کی مساله بس دال سم انټونیو جیکسن مړه اخوا شي کنه چې ټول را باندې را ودرې گئی نو به را باندې کار خراب کړي زیرم را له اوس وځولا مساله مې پکې نه دا جوړه راکړه چې زری کې مساله واچوم والله خو کوم دې داسې مې بل چاته مې نه تو کو کړ هغه چې راړه دریم لاشکا شابه دې ته وای دا باندې خالي ودرېږي راځي نو چې راشي به ټول راشي ځان ته چې هغه نور رم واچو راته یاسو دې څنګه چې کوم بندول والګي سي یا باندې بندو چې کوم د لګول والګي سي یا باندې لګو بس راکا چې دم تو یې کا بدا څوک ته پاګي انځو نو څوک شاباش تکړه راکا غالي پکې تاسو به برابر شو چې دا کپڑے زندي اوبو کې وال دي ځان سره یو دا جوړه دي صفه خو هغه چې کلم داسې د فنکشن یا واده کنه او یا داسې څوک د میټای ډبې در کې لاس کې چې ګورځان سره ونیسي ګوره د حل وی چې څنګه زما د دې سوټ شوی دی دا صفه سوټ دی اچولې مم څه خاص نه دی او په دې باندې دا ټول د میټای شیره ده میټای ډبې مال په حواله کړو چې دا ونیسه نو هغه دی وجه نه دا د پټي حل شو نو اوس زما چت کې چې دا په اوبو کې وخم او دا صادر مې سره په سر کړو هغه ټایم کې نو د دې صادرم د که حل شوی دی او دې صفه خو بس مې چې دا به په اوبو کې رئیسار ګدار دا ټول په شیره دغه شوی دا دا سوټ په اوبو کې وخو اوس یو جوړه دا خو راته یادېږي نه چې شلینګ کړې مې دا وکنه لګیا یم لفافو ته ودرېدم مې کمې کپړې د سلایانو دي خو یې باسه کنه زما داسې کپړې چې نه چې 2-3 کالم پرتی یو ځای ونه ګاڼډم اوس مې ځان ته ویل لږه تکړه شه دا به پرېږدو دا به واپس کېږو دا د کار والا جوړه ده دا به نه ګنډو او داسې خو یمې خو یې نه دی ښې سم شي که نه سم شي دا مې را بار کا دا مې شلینګ کړې ایښې ده لکه چې دا خو نورې دي څه کېده دا واپس کېدم د دې لاندې چې کومه جوړه ده دا مې دا خو زما د اختر والې جوړه ده دا اختر لا راغلی نه دی دا به اختر ته کېدم که خیر و د خدای خوښه وه دا به یوسو دي راځئ چې لاړ شو کپړې شلینګ کړو او بیا ورسره نور کارونه وکړو کچن صفا شو لوښي موښي انټي خو داسې په پخه په چوټیانو ترې ده لا پوره نه دی صفا شوی چې بیخي داسې وي نه که نه چې ولاړه شمه کور ته چې اوس نه وایي خو څه به ورته وی بس دا به یوسم بره څه چل دی لکه لیونی داسې پوټکي راته ولګېدو ته وایې چې کا دغه دی یو کمیس دی زما یو ګاونډی وه انټي که نه هغې به څه کوله هغې به چې کپړې شلینګ کولې نه وې که نه
نو ولا به ورته صرف واچول او زګ به ولا ورکو داسې به ومنګلې لکه هغه مونږ د کور کپړې نه مګو هغې به وی دې سره دا کپړې نه سنم وی دا دغه شي هر کار خپل ځای ته لاړ شي ما وی ښه منټې دا خو ماته نشته چې دا کور ضروري خو همدې باندې پوهېږم چې داسې شلینک وه به یې پرېږدو خو کم نه کم چې دی که نه 3-4 غنټو ته یې پرېږدئ اخی دا نه چې بس 10 منټه یې خوشتې کوي او بیا یې پرېږدئ بیا یې روچتې کوي نه چې آسان نه ډېر ټایم خوش دا اوبه به ترې نه زه بیا تویې کړم نور یې پکې واچوم امره به زه لګې دا اوبو کپړې زه ضرور وم لږ صبر وکړئ راله داسې سخت نور دی اوه خوړل کوي ما خو وایي چې که دې خو اسلام آباد کې لا ګرمي شوې نه ده خو بارانونه دي خو نه وایي ګرمي خو ګرمي ده داسې تړاکا کوي دا نور څه تړاکا کوي تړاکا کمبل هم دا ځنه پاتې دا به اوس وینځو دې نه پس د کمبلو نمبر کېږي ولې چې اختر شو تېر لږ امن شو سکون شو خاموشي شو د کارغو اواز خو اورئ که نه کې لګولې دي خپل موسم جوړ شوی دی بیا انور را روان دی نه دغه را روان دي بادلې را روانې دي چې دلته خلک څه کوي لګیا دي خلکو څه کوئ څه کوئ مونځ مې وکړو مونځ دې وکړو کمرل څه شی راته ښه ها څه شی راته ښه دا مې نوې لایټ مې آرډر کړو ښه بلیږي ته بلته که نه ښه زیرو بل افکار بدله کوي که نه هسې ډیکوریشن دی ګوره دا اوس رڼا ده په دې کې سینسر دی دا سینسر ویني په دې باندې رڼا یې بس بیا دا نه بلیږي وایي څنګه ښه اوس دې خوا را دا خو دې ټولو کمرو ته راوغواړه پوه شوې لکه ټولو له راوغواړه ټولو له سینسر باندې ګوته کېدم را چینج کیږي ګوره ته نشے خو خمست ہے چیز تو بڑھیا ہے خوبصورت ہے مرته دا فلیش خو بند کا کنه نه مړه کنه بیا وړیا تیار شي هغه باندې د فلیش ورچولې دی هغه خوري کوم سکایو توخی کوي اوس کور سیدړه خلا شو شو خزا مشروم دی سدي او درنګ مشروم ها الکه درشه کنه تکړه شو کنه 400 روپے ورو وای خودونه ارزان دي ټول کمرو ته روغواړه چې لاندې سونه کمرې دي هغه ته روغواړه چې دا بل کمره نه بل دی لمر روغواړه ټول روغواړه زیرو لایټ ضرورت بنی ته سوچتري کنه هذه اجت خو بکاو کنه هیڅ کم نشته ده کمره خوش شي تشي پرته ده لا سم کړم نه ده نه سم وشي مونږ ملاړو په مخه مخه مخ خپل کار کولو مونږ دې ته نور راغلي چې کمرو ته شي نه مونږ څه پکې وامو مونږ دې ته وی هر طرف نظر رکھنا داسې د مینځلو ځای چې بیا لیکه نه دومره سهولت یې که نه لکه مخکې زما لاندې ګیل دی هغې کې به ما مینځل کولو اوس په چت باندې دا دغه جوړ شو کپړې اوبو کې واخئ سیده زی لوندلو خطره نی او بس لنډې واچو خو دا سوټ نه دی زه اکثر فینسي کپړې ډېرې نه اخلم مخکې خو ما بیخي نه هغسې خو بیا معلوم دومره دروند دی دومره وزني و که نه نو ځکه مې ویلم خیر 2 کیلو خو در پورې دغه شی نه لګېدلي که نه ګرم نه چې کوم دا د دې ټسر دي او بیا پې ټوله موتی چې شي ګردانه شي نو خامخا ډېر وزني دی که نه کمیس چې لاس کې اوچت کې ته چې خدایه څه دي او دونه اچېږي م نه راځي چې بس لاندې ځو دا سوټ مې چې دی دا مې پرېښو دا شلینګ به شي 1-2 غنټو پس به یې واچو دا کومې کپړې وچولي دا به ورته ورکوزي کړو لاندې چې سنبھالېږي بس د کور صفایانې مو شوې بس پکې وي تاو راتاو شي دا کور چې صفایي که نه دونه انسان خوشحاله وي که نه مطمئنه وي پر سکونه وي که نه چې لکه سمه مزه وکړي اوس ما وی چې لکه دلته خو بیا چې کار وکړي نو انسان بیا وږي شي ما یې زه وروجې به ګرمې کړمه او ماښام چې سره بیا مونږ څه نه څه پخوو که نه زمونږ په کور کې دام خاص عادت دی مونږ کله چې کوکینګ شروع کېږي که نه د ورځې 12 بجې نه شروع شي و هغې نه پس او ډېر چې کوم زیات کوکینګ دی ماښام کې کېږي مونږ کره وریجې مې ګرمې کړي چې بس اوس مازدیګر باندې کېږي لګیا دی او ورسره به اوس دا خوږې منچې جوړې وپی واله ماښام سره چې بس خلک خامخا خواږه غواړي او
او ما چې د نورو غم یې مه کوه غوړه واغږلی شي خپل غم به پیله وکړو که څوک خوري ځان له دې بیا چای مې پخ کړې ده بیټک کې مېلمه و هغه ته چای پخه شوه نو بیا خو زما هم پکې نصیب شوي وریجې خورې ځان له به واچې څه کېږي او که نه کېږي زه روانه یم زه چې خپل یې اوسمه که خورئ وخورئ او که نه خورئ نو چې بلکل یې وانه خورئ یا او دا مټایي ډبې چې دا هم دلته ناخوا که هر کام میں نہیں موجود ہوں ماښام مونځ چې وشو هغې نه پس بیا زه کچن ته راغلمه د مازدیګر هغه حل خو تاسو وکتو نو ماښام مونځ نه خو مې مخکې دا مینچې پخې کړې او دا لګیا شو بس بیدي خوړې مونځ نه پس راغله مې کټوۍ مې باندې کړه اوس مې کپړې راغونډې کړې لکه مال چې زه نه به استري کړو او زه نه به نورې المارۍ نه به راوباسو ځکه چې د ماسخوتن خو بیا پس به بیا روټۍ ټایم شي بیا ورکولو ټایم شي دومره زیات کار شي او چکن آلو مې ولا دغه کو باندې په اسانه ونه کې طریقې باندې بس پیاز مې سره کو ټماټر مې پکې واچول نه پیاز مې سره بیا پکې غوښه سره کړ او بیا په د پاسه ټماټر او د وګي ادرک پیاز واچول آلوګان مې سره واچول دا بل مساله سره نه ده بس دا چې دا وګو چې دا بسرم چې به دې کې ذکر مې وګو واچوم لکه غونډې کې خرواسی دومره خروا په ساتم په دا وکړم دا وبو چې دی که نه مثل کې دا مساله هم جو پخې لګیا دي او دغه دی یعنې بعد په بیا دا سره کېږي نو دا خبرې دي دغه شانتې زما د ورځې روټین مې تېر شي ورځ کم طرف نه راشي کم طرف نه لاړه شي بس تېره شي زندګي لنډونده چې کېږي او دا مې شنه چټني را بار کا دا خو زما جوړه شوې فرج کې پرته وي خو دې کې او تازه کې هېڅ فرق نه وي په خوند کې ځینې خلکو وي تازه خو تازه یې نه دا ووره شوي که نه که کلر کې معمولي غونډه کې فرق راشي خو نور نه راځي دې کې به صرف ماسته واچوم او مالګه دا چټني به ایون شي تیاره او زه به ورته امره استري وکړمه لوښي مې ووینځل هغه د وریجو والله کړیچې چې دا بیا ډېر زیات کلک و او وریجې پکې ګرمې شي چې کله یو انجینر چې کله لویه شي که نه نو د کور کار کوي هغې سره ټایم ډېر لکه پیغله وي که نه بیا چې کله او عاده شي نو هغې د زندګۍ منډې هلته نه شروع شي هغه به بیا پیله چې نوي نوي کور کې هغه اجست کېږي هغه ټایم اخلي بیا به سره ماشومان شي بچي شي چې یو ځل بچي شي بیا خو هغه ښځه ګناهګاره شي الله مې په دې خبره ګناه نه وکړي خو زه وایم چې بنده ګناهګار شي چې اولاد وشي که نه داسې هره ښځه ده چې واده هم شي ګناهګاره شي خو چې اولاد وشي بس بیا خو اولاد سره عمري وتړلی شي که د چا کې که نه کې د خپل اولاد خو به کې اولاد خو چا ته پرېښی هم نه شي که نه خبره دا ده چې چا ته چا پرېښی شي چا ته یې ورکولی شي بیا خو ښه وه خو نه یې پرېښی شي نه چا ته ورکولی شي ګرانه ځکه شي بس الله دې د ټولو مل شي نو دا به ووایو دا دې پخېږي استري مستري به وکړو کشرخان لګیا دی ته څه ګورې ټي وي کې میچ کم یو میچ دی د دې نیټ خو هر وخت دی نیا او بابا مړه شوي پته نشته چې ولې کپړې مې راکوزي کې دا مې استري کې ځان له اوس به نورې دا مې سهار د دې وجې نه چولې نه وي چې استري نه وي ښه خبره ده وي نو دا چې استري ځوړنده وي اوس دغه شانتې اوس لږې نورې م رالمه پاک زار شمه چې همداسې ترېنه نورې راوځي وایي چې موږ ترېنه راوځو بیا وایو کپړې مو نشته دي هره ښځه یو جړا کوي چې کپړې مې نشته دي کپړې مې نشته دي ښکلی باران لګیا دی خو دلته خو نغمه نه ښکاري خو کېدای شي تاسو ته اوازونه راځي چې بار وګورو باران هماغو سره باران لګیا دی باران لګیا دی خوراک مو راغوښتی دی وایي چې پارټي به کوو
आधी रात में मिलके हम सब पार्टी करेंगे माँ बता तिलावत हो लगो और उस पिरानी में मत ओलू गोला ठीक है बस उस बन को किचन की लुगे में खड़े मेरे ओदा राजा pila matoje na हाँ राजा शब pila matoje मेरा कौन सा है मेरे को जिंगर है ګورخه ویډیو کې به دروغ نه کوي څنګه شلې کنه ما غسه دی شلې او واو شابه تکړه شه ګوره دا دروغ وانه ویلو نه دروغ وال مړه څوک کوي د شپې 2 بجو ته وګوره استادي خبر او تا وګوره مستا راش دا ها یو سور دی دا ها څنګه پاندا نشه پته خو مال راک نور چې چا دوکي اوريګه اوکې دا سلور دي دا زنګر شو کنه او دا لوډډ فرایز 3 دي 3 دي بیا تخکاری یو هغه د 2 دي کې شو کې به ځان تکیدو او دې سره بخډه کې چې راواخلي خلینځري شوی دي لکه چې لوخي پاتې نو سار څوک نشي پاس دي ملاویږي په نیکسټ ویډیو کې ساتي خپل خیال اوکې الله حافظ چې زه دا او خدمات جلدی دوزه دي اوس به په ویډیو کې نور نه ویني